اوس ونظیر القياس المستنبط من الاجماع. اوس دا قیاس خای کنه چې د اجماع نه مستنبط یا څنګه یو خزه دغه سره زنا وشول مزنی او تل شي د زناکار ته زنی نیل شي ربای کی مزنی من زنا سره شهیده کومې خزه سره زنا وشي کنه اوس دغه خزه ول امور سره بیا ته نکاح نشي کول او دغه خزه لور سره ته نکاح نشي کول او دمو چې شی باندې قیاس کړی دا په دې خبرې باندې کنه سمسلی و وینځه د هغې سره سړي وتي وکړله جماع سره وکړه اوس د هغې وینځې وله کومه مور څه ده هغې سره سړی نکاح نشي کول که نه همداسې د کومه ښځه د تو سره مثال ملاوټ وکړل اوس دې ښځې مور سره تو نکاح نه کېږي لور سره نه کېږي که نه څو پورې سره دا وي صحیح ده او دې واجه څه ده واجه یې داسې دي کې جزئیت رسي صحیح ده که نه څه اوس دغې زناکارې مزني نه بچی پیدا شول د هغې تا جز ده دې ښځې یا جز ده همدغه واجه سالوت د ښځه تې خوند سره کې زنځیر غونې تړي که نه سړي بچی پیدا شي بیا ډېر خفه اوس دغې ښځې سره مطابقت نه جوړېږي اوس څنګه بېلېږو مخ یې خو به بېله شوه خو اوس څه شوه که د بچي منده صفتې کېږي او که بچی بېله کې سړی به دې ته خفه وي که نه څه دې بچي ته ورسته څه پته ولګي ما مور ده داسې کړې ده طلاقه کړې ده بیا تو دښمن جوړېږي ورسته غاټ شي ښه بیا د سره ښه نه ساتي سره به ته ولیایې نه بس که خدای داسې ملت سره وما کړي خبره یې بې نه نو اوس دا ځکه اصل وجه شه د الجزئیت و جزئیت ته ښه که نه څه دا جزئیت څه ته لکه څنګه دي کې موندل شي که نه مزنیې کې او بچي دې واجنه ده شی ته په هغې کې هم موندل شولو که نه مغه بنې دغه مو مزنیه قیاس کړله ښه ټیک شوه نو دا د اجماع نه مستنبط ده بعلة الجزئیة والبعضیة علت ورکې شه د بعضیت ته ښه که نه څه هغه ځای کې چې شه د بعض وله موندل شي دا د هغه بعض شولو د نورې څه شولو کل شولو صحیح ده لکه موتوعه ښځه د هغې مور سره نکاح نشي کول ټیک شوه مور یې در باندې حرامه شوله همدا شی ته اصول پرو حرامیږي ښه که نه اصول پرو چې شي اصول پلار نه کتل شي پرو منه بچي بیا المسی وغیره کې داخل دي خوز تلاغني خبره کې سو انما اورد بهذا النمط ولم يقل ان اصول شرع اربعه مغه خبره کوي ستو خاص یا ویل سو والاصل الرابع والقياس کنه خوار نه بدیل سن اصول شرع اربعه سلور دي د سیدویل وکړل د ثلاثه نظر کې ویل سلورام فرق ده قیاس دا د سیدویل نو ویل سن اصول شرع اربعه نو ته جواب درکې چې و انما د زکم د شی ترول په دې طرز سره نمط منه طرز انداز و انما کوم ذکر راشي د دې سوال مقدر ولا جوابي خا کنه و انما لا پس کس سامسا ور باندې پوسنه ور کړی د سامسا دي شی ولا علامه ده جواب مقدر جواب ولا علامه د سیواز کا شغره ډاکه کا سید دې ضرورت ته تشپوته ده عادت کوم ذکر د سامسی ولا علامات سره شي د شی ته غونې کنه دی معنی د عبارت ختم شده ابتدایي عبارت دې نه به مبتدا جوړه ښه ٹھیک شو خاوز ته څه د سیونی له سال کتاب او سنت او اجماع او القياس ویل د دې لپاره تویل او والی ویل ثلاثه به الاصل الرابع القياس دې لپاره ليكون تنبيها دې لپاره ستو لپاره تنبيه شي خبرداري ده توشي على ان الاصول الاول ده کنه دی اول جمع ده على ان الاصول الاولى يلشي کنه سوال دري اصول سدي اول دري سدي الاولى يلشي الاول قطعيتنا قطعي دي كتاب المسر قطعي شاهد کنه یقیني ده حدیث قطعي ده اجماع قطعي شاهد کنه والقياس الظني او دا شد ظني شاهد قطعي نه ده کنه ځوان ده ځوان ول دلیل کی قطعیت نه یور کی ښا کنه قطعیت یقیني خبره تل شي دي کی قطعیت نشته زکه دا بیل راوړلو ښا کنه صدیق هغه شایته ویلیو نشته طاقت ورکی نشته ټیک شو خدا خبره د توکل لسیرته دا اول درې قطعی دي دا ته کوم زنه خبر رو بسلا لکه خبر یو واحد چې تل شي حدیث تل شي کنه دا خو ځونی تل سره ټول قطعی دي اندس زنه یتونه دي یا اجماع غرموتی سو هذا باعتبار الاغلب والاكثر مودي اکثر خبره کو اکثر حدیثی شدي لکه فخدي کنه د زنور کې ځونی دي والا فالعام المخصوص منه البعض ورنه عام ساکت شو کې ځن افراد ونه خاص کې مخصوص منه البعض تل شي کنه المخصوص چې خاص کړي شوی دی منه دی غن البعض زنه شین ازنه د خل ترجمه کوي کنه
ضرورت نشته بس مخصوص من الباز نامه ده ټیک شو عام مخصوص من الباز د شه دی و نامه ده مستراغه عام سنه بعض افراد خوش کی کنه اکی به شیر سی کمزوري رسی اول میلیو کنه تاسو ټول رو شیخه د مجمع تکینه سبدر کیولو سه حشی منو بس منی بنو بس د نور بیای صدا څنګه خبرې ورکی رواته انده نو بوسه د کمزوري کی خبره کنه یا ول شي نه لیس دغه غون زکی ونی پاړه راتو کایو پوتی نشیو ډی کای یاره دریو نه رو بس خیر د الله نو موافق کریږي نو دغه کبوري خبره د کمزوري کبل به لګ مو تا یو ډی کای رو که صحیح ده ونه روزي کنه افراد نه د شینل کمزوري روغ لور کی کنه کنه عام شته په خپل منی قطعی شاده ځکه د تیس عام مخصوص من الباسی قرآن کریم کې اول ذکر اب زونی ګرځنده شو خبر الواحد زونیون ټیک شو خاده د تیس د سیامه کله کله قیاس ته د مسر قطعی ګرځي څنګه والقياس بعله منصوصه قطعي ک قیاس د پر علت سره غلو هغه د سی علت س منصوص وي نس کې غلی نس شتل شي حدیث تل شي کنه قرآن تل شي آیت تل شي کدا شی تعیلات به د شی ګرځي مسر قطعی ګرځي صحیح ده ټیک شو لکه ځکه آزاد ذکر کړل کنه صدا غو شونه کې ګندګي ده ښا کنه علت د قرآن کې ذکر کړ ده قل هو اذن فاعتزلوا النساء ها بل خبر ده کې سوالي انه لما قال ولا اصل او د دې لپاره هم د سویلو کنه اندازې مخ ته ذکر کوڅو اصل ده ولانه لما قال والاصل سكله د سویل شو والاصل كان ردا على منكر القياس قصدا او صريحا صدای منکرین قیاس بن رد وکړلو ها ارادتن او وضاحتن صریحتن ولما قال الرابع سکله سره الرابع تکسول ګل شو الاصل الرابع كان دالا نپدی خبر دلالت کو دلالت کی على ان مرتبته بعد الاصول الثلاثه سدي ول درجه غدرونه بعد ده زکه دا مقصد مصنف سه دا انداز زکه اختیار کو یو انداز خدي د لپاره اختیار کو سدري دریامونه درونه بعد بیل ویلو کنه څه خلکو ته نن نبات پاته ولګي چې ول اصل الرابع مسر دا یو اصل ته شانه غنیا شتو ډیر خلک نه کیاس نه مونږ پک نه مونږ د پزول شه د نوز بالله قرآن حدیث القرآن والحديث يكفينا بس انده خبره کوي يكفينا القرآن زنه يكفينا الحديث فقط دا غلط خبره کنه مصنف سي په منکرین کیاس بنرات کول غوړي ځکه ول اصل بیل ویلو به الرابع وي سره ول درجه طرف ته اشاره وکړه دا په سلورمه درجه دا ولدا دا بیا دا ټیک شو ابه مخته ته کنه فما دام كان الحكم موجودا في واحد من الثلاثه او د دې لپاره د سیانداس کې ویلو کنه سوپر حکم په درو کې موجود وي کنه لم يحتج الى القياس قياس ضرورت ور نه پیخيږي ښا کنه ته شو خبره وکړه دا مسله چې ته ډایرک قياس نه منډه ویلی وای کتاب الله نه بول دلیل لري یاره د کې دلیل نشته حدیث ته ورشه ترتیب سره وسی ښا کنه ټیک شو ثم لا باس يكون هذه الاصول فروعا لشيء اخر لانها كلها اصول بالنسبه الى الحكم بده کدا اصول دي کنه خو قبل شي د پر فرع وګرځي سفرونه کوي ښا کنه مسدي تلي څه هذه اصول د اصول دي د دې تبر سره حکم په اعتبار سره اصول دي قرآن اصل شي د پر حکم د پر کنه دین کوم شای ثبتيږي حدیث اصل ده نور کده بل شي د پر ش جوړ شلو فرع وګرځي د لکنه اصل کې حدیث خو دي قرآن شرخه ده کنه لاونه فرعیت ورکی رول له پرونه کوي ښا کنه کوي بل د پر وګرځي هیڅ پرونه کوي حکم د پر د شدي اصل دي ټیک شو دته اعتراض ولا خبره کوي دته ان الكتاب فرع الله کتاب الله خدای طرف نه ده کنه والسنه فرع لرسول والاجماع فرع للداعي کله دلیل پیدا شي الباعث الذي يتقدم عليه من دليل زنين كخبر الواقع في القياس نو ته سپارونه کوي مڅکم اصول خبره کو ادي اعتبار سره کو د حکم د پر اصل دي نوري مسکو صحیح ده بل شي د پر اصل دي کنه یاره د پلور د صد د کته د پر اصل د خنیکه د پر خود پر د بچا ده کنه ټیک شو هغه سپارونه کوي ته د سینه شل پلور ته سه ته چې ته خبره کوي تای مونږ کې زوای ته څه کور د دي کی ته دې زوای هغه کې غزوی هغه بل کور د ته باندې د باجان ګرځي صحیح ده دي ته بوت درجه برکه هغه من خپل بوت بیرشتو پوسه ټیک شو خاوز تیز بالنسبه للحكم فالكتاب والسنه فرع للتصديق بالله ورسوله نه کتاب او سنت د تصدیق بالله د پرشه د فرع د الله رسول تصدیق څه کوي والاجماع فرع للداعي دائما دلیل باعث ده یو دلیل در پسون کې کنه ته نه تقاضا کوي والقياس فرع للثلاثه او قياس د درود پر به فرع د ټیک شو ووجه الحصر في هذه الاربع وجه توجه حصر خایده غسلور شنو وجه حصر خو پیژن دي کنه شای لاند څه بیان کی
آتس ان المستدل يخلو ان المستدل یعنی ان المجتهد المستنبط لا يخلو اما يتمسك بالوحي او غیره. څه د کوم سره مجتهد څه د عالم وتیل شي کنه سره کې اجتهاد لتکاتر کی دا به یا شکی وحی نه بکی یا وحی نه استدلال کی تمسک چشت استدلال یا به دی وحی نه علاوه بل چی سره استدلال کی تو نه چو خبره و پختله د پر دلیل بلاګی کنه اوس دا حکم څه د دی ول دلیل کوم زنه تر بوسی وحی نه ربوسی که غیر وحی نه ربوسی او دا خو ته د پر خبر لیکل شي مخکې دا شونیس شان او صرف قران کریم او حدیثو دا مصالح علماء نه رو بسل کنه ناغه به وحی نه خبر رو بسل یا به حدیث نه نن دا خبر ته کی خبر د وحی یا په دوا قسمه کنه اما مطلوب یا به مطلوب سره تلاوت کیږي او ول کتاب قران کریم د تلاوت کیږي کنه منځ سره کول شي او غیره هي به مطلوب او سنت حدیث ته حدیث سره المس کول شي جماعت کې مخ کې شي ولا ضالین قال رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کی نه کیږي المس کنه غیر مطلوب نه وتل شي ثواب نه مليږي ته لګي د بخاری شریف د خپل وکړه د بس لګي ټول ځي حدیثونه ورکی دي کی تلاوت کیږي تلاوت ورکی کول شي علماء یلی دي کنه برکات شته بخاری شریف خدای قرآن ونه خو نشل زب سوبونه کوي نور شیون ورکی را دی کې ټیک ته قران کریم ته تلاوت کول شي هر ټیم باندې صحیح او منځو سره کیږي وغير الوحي يخو وحي شو کنه وحي شی به مطلوب او غیر مطلوب ټیک شو شو دوا او د غیر وحي شی وحي نه وی کنه الله طرف نه نه رغلغه شده ان کان قول الكل کدي ټول خبري په یو ځای باندې یکجا په اجماع دي ته اجماع نل شي اجماع چې شتل شي مجتمعين وروته کنه ویل په قیاس کنه بیا قیاس ځم حال کول کزنه مجتهدین خبرو کې ټیک شو او د تیس و اما شرائع من قبلنا خدو د تیس ټیک ته د خبر حضرت صاحب تو وخیلی د مونږ مخکې کوم شرایع دي لکه موسی علی السلام شریعت شولو نور ولا شریعت شولو دوله ست طریقه ده د مو باندې لازمی کی کنه لازمی کی د ته کدي مخکې شریعت ولا کوم خبره رسول الله بیان کړی وي او قران کریم بیان کړی وي هغه باندې سي انکار نه شو بس دی باندې مو به عمل کو قران کریم کې لکه څنګه دا خبر راغلی دا ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح بقصاص دا حکم يهوديانو بنیاو قران کې ادا کنه مو بنیا بس بکیا پوت ټیک شو کنه دی باندې با عمل کې ګنده شته مغول کومي خبرې دي ینده شته اسرایلیات تی کنه اسرایلی روایت څه دي لا تصدقوها ولا تكذبوها درویغه ما غنه اختیا ما غنه کله سینه معلومه خبره کې به معلومه به خاصه په عمل کې ټیک شو قانون دي سوا مشرع من قبل فملحقه بالكتاب والسنه د کتاب الله او سنت سره ورتړه صحیح ده وتعامل الناس کده خلق تعامل وی کنه په ملحق بالاجماع د اجماع سره تړل ده تعامل چې شتل شي توارث تل شي سوا خبره ډیر علما په عمل کې سره شي خلکو کې روشيخه د چینل شي تعامل نل شي خبر وردل شي اعمال پکې ګيري پیغمبر اسلام زمانه نه د سراونه د تراوی کې ته څنګه نه مانیا سنشتو یاري تعامل خواندای شل رکو د تراوی د توارث ته کنه په اجماع ده بس او دا خلق امت خاغنل دا خبره تو 17 کو کوم جن رو بس تعامل خلاف شو کنه ټیک شو وقول الصحابي فيما يعقل ملحق بالقياس وفيما لا يعقل ملحق بالسنه وز صحابي ولا خبره چ سره تړو صحابي څه کله یو خبره کوي کده سي خبره او عقل کې نه راتله عقل کې نه راتله سمنور کې دلیل باندې نشي لټول و صحابي وا خبر کړ دی معنا ده سده شش ولا قران حديث سره تړل شي د سیده کنه الا تر کې نشي رو بسل کنه بساله تللی دا شیما کو بس دی معنا ده سمای کو دی کې دلیل چګنه لټه علت ښا کنه صدا که معقوله خبره کیا سره به تړو کبه معقوله نه کنه یعنی عقل ور کې نشي چلول اجتهاد استدلال و سنت سره تړل شي دی معنی د پیغمبر اسلام هم د سیوري دلی د ټیک شو تو در بنی اصل کې تروس کې حضرت سے تو خول اصول الشرع اربعه ضرور دي صحابي ولا خبره هو تلغه پنځم شولا ته د سیوري انسان اصول الشرع خمسه موتیس کچې ته معقول شای هو کیا سره وتړ ور کې داخل شو کنه که غیر معقول شی به چو سره وتړ حدیث سنت سره ټیک شو څلور کې مولا حصر شده سیده والاستحسان ونحو ملحق بالقياس استحسان شو یا د نور شون شو وغیرہ دا به چې سره تړو دا به قیاس سره تړو استحسان چې شتل شي استحسان سیوا خبره ښه غنل شي امت کې کنه بس هغه باندې به تعامل کوي سیده کنه اخالصي ما عند المؤمنين حسن فهو عند الله حسن
کوم شی علماو په نظر کې ښه لګي هغه بیا الله په نظر کې ښه وي. صحیح ده که نه؟ سره اختیا و علمای. ثم فصل المصنف الاصول الاربع فقدم الكتاب. نو مصنف سے څلور اصول متبین کو، نه واجه خسره بیان کو، تفصیلیه بیان کو. اوس ته مزید تفصیل بین کتاب الله چې شتل سنت چې شتل دی بین ځون په کې اجماع چې شتل شي نه دا ته اوس تفصیل سره مخ ته بیانې ښه. فقدم الكتاب ټول نواله کتاب ولا خبره ذکر کتاب چې شتل شي، کتاب ولا معنا به خیب سنت خي او کتاب ځکه مخ کې دا افضل ده وغیرہ وغیرہ وغیرہ.